نن د محرم الحرام اسلامی کال 1445 هجری دویم تاریخ ده د محرم میاش اسلامی کال کې لومبنه میاش ده چې په دې کې ډیر زیات برکات او فضایل لري. د دې میاشتې تاریخي حیثیت خو اسیم ډیر زیات لوی حیثیت ده. د نبی له صلوات و سلام د دې میاشتې کې خصوصي اعمال د دې عظمت تنورم چره هغه رڼا او ښکلا ورکړل او پدې کې ډېر تاریخي واقعات پدې میاش کې راغلي. الکامل ابن کثیر کې لومبني جلد کې دا خبره ذکر شوې ده چې د اهل عربو په نسبت باندې مختلف واقعات شوي وو. د هغه په بنیاد به هغه د تاریخونو اندازه لګوله، لکه جنگ بسوس پکې شوی او د هغه په بنیاد به اندازه او تخمینه لګوله. جنگ داحس پکې شوی، جنگ فجار او عام الفیل وغیرہ په دې سره به هغه د تاریخ اندازه لګوله. د مسلمانانو باقاعده د تاریخ شروع او آغاز د نبی له صلوات و سلام د هجرت نو شو. د هجرت نو وړاندې به مسلمانانو د تاریخ ذکر کوو ویل به دور نبوت یا د نبی له صلوات و سلام د اخیری حج په حساب سره د تاریخ په حسابې دو باقاعده یو سن هغه ورلنو مقرر. نو لہذا ضرورت را پیښ شو د دې خبرې چې مسلمانانو د بارا باضابطه یو سن یو کال اسلامی چې هغه مقرر کړی شي. چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د غي دور خلافت راغې او د فتوحات سلسله صرف عربونو بلکې د عربونو علاوه په عجم ملکونو کې باقاعده طور باندې فتوحات ملو شو. نو انفرادي او اجتماعي او سرکاري سطح باندې دا خبره محسوسه کړې شو چې مسلمانانو لا یو سن شروع کول پکار دي، یو تاریخ شروع کول پکار دي. لہذا خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم خلیفہ راشد سسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داماد علی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د صحابو سره مشاورت کو مشورے وکړه او د هجره دا کم کال اسلامی کال له د دې تقرر وشو او دا مقرر شو. یعنی د نبی رسول الله والسلام مدینه منوره ته د هجرت واقعا دا د اسلامی کال د مقرریدو د لپاره یو بنیاد مقرر کړی شو. دا تاریخ دمشق ابن عساکر کی لومبني جلد کې دا خبره ذکر شوې ده. شروع اوس د کمی میاشتې نه پکار ده. د نبی له صلوات و سلام د پیدایش نه پکار بیا خو عیسایانو سره مشابهت راځي. هغه د عیسوي کال ابتدا د عیسی علی السلام نه پیدایش نه کوي. وفات نه پکار، وفات خو د درې ورځې نه زیات نه مناسب. هغه چې د درې ورځې نه زیات مو پکار نه چا په وفات باندې. نو لہذا د وفات نه مناسب نه دی. نو صحابه کرام په اتفاق سره مشوره وکړه، په دې خبره متفق شو چې د اسلامی کال شروع د محرم الحرام د میاشتې نه پکار دی. لہذا د اسلامی کال شروع د محرم الحرام نه وشو. المختصر فی اخبار البشر په دغه کتاب لومبني جلد کې دا خبره ذکر شوې ده. د محرم نه د اسلامی کال شروع کول دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د نور صحابو د عمل لا زکه چې دا غي عمل سنت دی. نو زمونږ د بارا اوم دا طریقه سنت درجه لري. چې نبی له صلوات و سلام حدیث مبارک دی فرمایي علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. ابو داود شریف 2 نمبر جلد کې دا حدیث مبارک ذکر شوی دی چې تاسو باندې زما او زما د خلفای راشدین او سنت دا لازم دي، دا تاسو لازم ونیسئ، د اتباع کوئ.